د مرګ په وخت کې تکلیف په هر انسان تیری اور دا تکلیف چې کوم وي کنه انتهایی سخت تکلیف وي دا تکلیف زمون پیغمبرانو هم تیر کړی دی اور بیا د هغې میاندو هم تیر کړی دی. په دې ویډیو کې تاسو له تصویر ښکاري جي د حضرت عیسی علیه السلام د مور یو واقعه غونټې ده چې حضرت عیسی علیه السلام کله مور وفات شوه او هغه د خپلې مور قبر مبارک ته ورغو کبر ته مخامخ ودرېدو کبر ته مخاطب شو نو کبر ته وی چې زما خوږې مورې که مال الله پاک د مرده زنده کولو حکم هم را کړی مطلب زه د الله پاک په حکم باندې مرده هم زنده کولی شم نو که ته ماله حکم وکړې نو زه ته راژوندی کولی شم زه د الله پاک نه د ستا دپاره زندګي غوستی شم. نو حضرت بیبي مریم ورله وفرمایل جي تاسو له دې تصویر کې هم ښکاري اردو کې لیکلي دي چې دنیا او د دنیا زندګي خو ډېره ښایسته ده خو د مرګ په وخت کې دا تکلیف چې کم انسان ته ملاویږي او کم ما تیر کړی نو هغه زه دوباره نشم لیدی. مطلب زمونږ د نبیانو د پیغمبرانو مور د حضرت عیسی علیه السلام مور حضرت بیبي فاطمه چې هغې د مرګ په وخت کې تکلیف تیر کړی دی نو بیا سوچ وکړه چې ما او تا څومره ګناهګار خلک یو وروره په موږ به څومره تکالیف تیریږي په موږ باندې به موږ نه به دا ساه وځي څنګه موږ نه به دا روح وځي څنګه دا سوچ موږ نه کوو جي. دا د حضرت عیسی علیه السلام د مور د حضرت بیبي مریم یو وړه غونتې واقع به تاسو له په دې ویډیو کې ښکاره شوه خو موږ خلک چې کوم یو موږ انتهایی بېحسه خلک یو موږ دا سوچ نه کوو موږ هماغه د دنیا زندګي چې کوم ده دا موږ مین مقصد جوړ کړی دی د دنیا زندګۍ دپاره موږ حرام هم کو حلال هم کو د بل انسان حق هم وخو د بل په انسان په حق باندې هم ورزو مونږ کې بیخي اړو لکه زمونږ مخې له دا واقعي پرتې دي مونږ د راځي مخې له مونږ یې ګورو هم هغه ټایم داسې لږ ګبرو شو خو هغې نه پس چې کله مونږ موبایل سکرول کو ښکته ورپسې ډانس راشي ډانس وګورو جي. لکه دا ماله په فیسبوک باندې دا یو پوسټ مخې له راغو او زمونږ دومره بې حسه قوم لکه داسې خلک شته چې هغوی ډېر پرهیزګاره ژوند تېروي خو هغه نن سبا زمانه کې ډېر کم خلک دي. نن سبا مونږ څومره ګناهیانې کوو در ورځې چې حساب کړی چې در ورځې مونږ ښه څومره کوو اور بد څومره کوو هېڅوک هم د حساب نه کوي. نو داسې ډېر قسم پوسټونه مونږ له په فیسبوک مخې له راشي او داسې قسم پوسټ شیر کول بل مسلمان سره دا هم ثواب لري. خو نن سبا چې زمونږ کم نوی کل دی هغه په ټیک ټاک باندې د فیمس کېدو دپاره په ټیک ټاک باندې وایرل کېدو دپاره هغه عجیبه ډرامې وکړي هغه عجیبه ډانسونه عجیبه منطق یې هغه اپناو کړي چې زه په دې فیسبوک باندې یا په ټیک ټاک باندې وایرل شم خو چونکې چې کله د ستا مقصد نیک شي که نه نو الله پاک تعالی کامیابي درکوي. بیا که ته مطلب یو داسې کانټنټ شیر کړې چې هغې کې د خلکو فایده وي هغې کې خلکو له څه ناڅه ثواب رسي نو الله پاک په تا کامیابوي. خو که نه ته ډانسونه کوې او ته وایې زه ځان په ډانسونو وایرل کوم نو دا وایرل کېدل به رستا وشي مطلب ته به ځان دومره بې شرمه کړې چې لکه تاسو کتلي نن سبا په ټیک ټاک باندې د هلکان اور جنکۍ څه کوي د خپل ځان فیمس کولو دپاره د خپل ځان وایرل کولو دپاره فارجو ته ختلو دپاره خو هغه ډېر کم معمولي غونته شهرت وي اور هغه شهرت باندې څه چې کومه باندې د ستا بېزتي کېږي په کم شهرت باندې تا له خلک په ښکته نظر باندې ګوري تا له د بېزتۍ په نظر باندې ګوري نو په داسې شهرت باندې په داسې دغه باندې څه نو دا یو شاړ غونتې پوسټ مخې له راغو ما به تاسو سره هم د ثواب په نیت باندې شریک کړم او مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.